السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقال تعالى وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. عزتمن مسلمانان ورونو، مز د دین اسلام عظیم رکن ده، ستن ده. یو حدیث مبارک کی راځي چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما داغی حدیث راوی دی او امام بخاری رحمه الله بخبل صحیح کی دا حدیث راوڑی دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. دا اسلام بنیاد و پنځوستنو باندې دی. یو شهادتین دی چې سړی کلمه وایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، دینه بغیر خو سړی مسلمانېږي نه. دویم مونځ قایمول دی، دریم زکات ورکول دی، څلورم روژه نیول دی د رمضان د میاشتې، او پنځم حج کول دی. دې ته د اسلام ارکان ویلې کېږي، په عربۍ کې رکن ستنې ته وایي. یو سړی په ډاګه باندې خیمه تمبو کمپاله ودرېږي او د هغې یو منځنی ستن وي، هغه اوچته وي او غیر چاپېر د هغې نه لږې وړې ستنې وي. نو دغه تمبو غټ تمبو د دې زیات زور په دې منځنی ستن دی. دا ایمان راوړل دی، شهادت دی. او بیا څلور ګوټونو ته څلور ستنې دي چې یو مغورځېږي نو هغه ګوټ ښکته په ځمکه ولګي. نو مونځ د اسلام اهم رکن دی او مونځ د جنت کنجي ده. الصلاة مفتاح الجنه، او د مونځ کنجي هغه اودس دی. یو سړی چې اودس په ښه شان سره وکړي مونځ ته ودرېدی شي، او که اودس یې نه کړی یا یې اودس کې ته نه فرایض پاتې شوي نو دغسې د مونځ دروازه د دپاره بنده ده. دی په ظاهر باندې به دی ټیک پاس کېږي، لیکن مونځ د سره صحیح نه دی دنیایي لحاظ سره، ځکه چې د هغې بنیاد او کنجي هغه چا اودس دی، اودس نشته. دغسې جهنم ته د انسان د غورځېدو سبب الله دې موږ جهنم نه وساتي، هغه مونځ ترکول دي. او جنت ته د تلو کنجي هغه مونځ دی. ړومبی حساب کتاب هغه چې کېږي هغه د مونځ باره کېږي. که د انسان د مونځ کاته د الله جل شانه په منځ کې او د ده په منځ کې صفا راووته نو بیا به ټول معاملات سمي. ځکه قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. نماز بے حیائی کے کاموں سے اور منکر کاموں سے روکتی ہے. مونځ د هرې ګناه نه منع کوي. دا فحشا
هغه ګناه ته ویل کېږي چې هغې ته یو عقلمن انسان هم ګناه وایي، اگر که دی کافر وي. د هغه طبیعت کې حیا شته، عقل پکې شته، عقل له وجې نه حیا شته، شرمېږي، هغه ورته وایي دا کار ټیک نه دی. او منکر هغه کار ته ویل کېږي چې هغه یو کافر او د جاهلیت په زمانه کې پاتې کېدونکی کس نه پیژني چې دا ګناه ده. دته پیغمبر وایي او په پیغمبر باندې وحی راغلی چې دا ګناه ده، نو دې ته بیا منکر ویلی کی. لکه مثلا سود اغشتل، جواری، رشوت، دا منکر دی. ځینې یو سړی به د عقل په بنیاد باندې وایي چې سودم تجارت دی، بیم تجارت دی، تجارت هم سودا ده، سودم یو سودا ده، چې څنګه تجارت حلال دی همداسې سودم حلال پکار دی. دې ته منکر وایي. الله جل جلاله ته پته ده چې په دې کې څومره لوی شر د انسان دپاره پروت دی، ځکه الله جل جلاله دې نه منع فرمایي. د دې مثال داسې دی لکه ماشوم ته مخې ته زهر کېږدي په داسې شکل کې چې هغه د هغې رنګ ته وګورو نو هغه یې په لاس کې والي په خوله یې ننباسي او وي زهر. عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې د مزد د هر قسم ګناه نه منع کول کوي. دا بعضې سړی وایي چې نن سبا خو بعضې کسان مزد کوي مسلمانان، لیکن سره د هغې په ګناه کې هر یو سړی دې ځان ته وګوري، تجربه دې وکړي. د دې وجه سره مفسرین حضرات وایي چې د دې آیت کریمه مطلب دا دی چې د مز خو تا ته هر وخت دعوت درکوي چې ته د دې ګناه نه منع شه، تنها نهي منع کول کوي. لکه پلار چې خپل زوی منع کوي چې بچی دا خطا مکو، دا کار خطا دی، دا مکوه، داسې مکو، داسې مکو، منع کول کوي. لیکن اوس چې زوی نه منع کیږي، استاذ منع کول کوي لیکن شاګرد نه منع کیږي، د هغې سره بس شیخ منع کول کوي لیکن سالک او مرید منع کیږي نه. نو دا مز د سر نه تر اخره پورې تا ته دا وایي چې څنګه دا مز ته الله جل شانه دپاره کې دغسې ستا رب هم وایي چې دا سود ما اخله، دا رشوت ما اخله، دا دروغ مه وایه، دا غیبت مه کوه، دا ګناه مه کو، دا ګناه مه کو، نشې مه کوه. ته چې مز کې الله ته ودرېږې د هغه رب نه وشرمېږه، د هغه رب نه حیا وکړه. هر وخت تا دا مز چې کلم ته مز ته دی تا ته وایي، لیکن چې سړی پې عمل نه کوي بېله خبر. بعضې حضرات وایي چې مز کله سړی د آدابو سره وکړي چې څنګه طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مز کولو وه، هغه طریقې سره چې مز وکړي نو دا مز بیا سړی ایساري د ګناه نه، او دی بیا داسې شي چې ده ته ګناه کول ګران شي، ګناه نه بچ کېدل به ته ډېر آسان شي، ده ته ګناه کول ګران شي، خو چې د ده مز د مز په رنګ وي. حضرت انس رضی الله عنه صحابي دی او دی په آخر کې وفات شوی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت چې 100 کاله پوره کېدو والو چې دی په دغه وخت کې وفات شوی. د شام ته تللی و، د شام نه واپس مدینې منورې ته راغلو. هغه زمانه کې چې به دومره اوږد سفر وشو نو بیا به ډېر وخت سړی بهر و، زر به واپس نه شو راتلی، ځکه چې په اوښانو مزلې وي. نو د شام نه چې واپس رالو مسجد نبوي کې ناست دی نو جاړي، مسجد نبوي کې ناست دی نو جاړي. چا دې تپوس وکړو چې صاحب ته ولې جاړې؟ ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی او بیا خادم خاص دی، او دا وخت هغه دی چې صحابه د دنیا نه تشریف وړي خال خال صحابي پاتې. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غیر موجودګۍ کې به تابعینو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو په زیارت باندې سود کېدو چې هغوی به ولیدل نو ډېر به خوشحالو، د هغوی خفګان یې نشو برداشت کولی، د صحابي به ډېر خیال ساتل. بخاری شریف کې حدیث دی چې جنگ کېږي نو لښکر کې تپوس کېږي چې صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې شته؟ یو زمانه داسې وه چې بیا به د ټول لښکر زړه به ډاډ و چې ځکه خیري فتح به مومو انشاءالله.
د صحابي په برکت سره. او چې کله صحابه لاړل بیا به خلکو تپوس کولو چې داسې کس په لښکر کې شته دی چې هغه صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی، چې بیا به چا ووایي چې او فلانکي صحابي لیدلی دی، بیا به یې زړه ډاډه و چې انشاءالله بری به مو په دشمن باندې. بیا د تبع تابعین په باره کې دغسې چې تابعي چا لیدلی دې ته خیر القرون وایي. نو د صحابو په وجود سره به امت ډیر زیات زړه ډاډه و. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نښې وې. براه راست د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شاګردان. د صحابو سره مینه او محبت دا د دنیا او د آخر ګټه ده. او د صحابه کرامو سره په زړه کې تیاره راتلل، زړه کې معمولی دا د دنیا او د آخرت خساره ده. ټوله شپه ناسیه په خپل عبادت خانه کې او صحابي ته بد وایه نو تا ته خو دا دین را رسېدلی د صحابو په وجه دی. ته چې وایې چې صحابي داسې دی، دا فلانکی داسې دی، دا داسې دی، خو ټول دین دی خراب کو او ټول دین دی عیبجن کو، هغې کې عیب راووت ځکه چې نقل کړی داسې خلکو دی. اوس په دین باندې به عمل څنګه؟ دغه وجه ده چې زمونږ اکابر وایي د صحابه کرامو تعامل په یو مسله باندې د هغې عمل کول، عمل دا د دین لپاره حجت دی. او د صحابي سیرت ژوند د صحابو دا د باقی امت لپاره معیار دی. معیار څه شی دی؟ کپړه فروش یو سړی کپړه خرڅوي، هغه سره ګز پروتي یا سره میټر پروتي، ته ورته وایې ما ته دومره ګزه کپړه راکړه، په ګز یې تناب کړي، دا ګز معیار دی. که دغسې تا ته کپړه وشلی ته یې نه مني، دا معیار دی. په ګز باندې په میټر یې راته وګوره. سیر ټیپر اخلی که دغسې ګوتۍ کې واچول چې دا به سیر وي تقریبا زه خرڅوم سهار او ماښام، زما تجربه شوي ده، نه بیا هم نه مني. ته ورته وایې کیلو ورپسې واچو چې پته یې ولګي چې درانه دي کسبت دي. دا معیار دی. دغسې د صحابو سیرت دا معیار دی. بعضې خلک په دې امت کې داسې شته هغه لاړل او د هغې نوم اخیستونکي اوس هم شته دی چې هغه د صحابو خلاف ټول زهر په خپل کتاب کې ویلي، دا خلک ورپسې روان. بعضې خلک اوس هم په معاشره کې داسې شته چې یو صحابي د هغه په نښه دی په ټارګټ کې دی، اوس هم ورپسې خلک روان، لیدې ورسره کوي، کور کلی ورسره کوي، حالانکه د هغې د دین سره هیڅ قسم تعلق نشته. بهرحال عرض مې دا کولو چې حضرت انس رضی الله عنه مدینې منورې ته راغلو، مسجد نبوي کې ناست دی، نو جاړي. څوک راغلل ورته ویې چې صاحب ولې جاړي؟ وی زه شام ته تللی وم، هلته کې ما د مز حالت ولیدو، د مز حالت، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې مز مې ونه لیدو. د هغې په وخت کې چې مونږ څنګه مز کولو هغه مې په هغې خلکو کې تبدیلي راغلي. احادیثو کې راځي چې ړومبی شی چې د مز نه به پورته کېږي هغه به خشوع وي، خشوع فی الصلات، عاجزي. مز نن فیشنیبل جوړ شو، مز کې فیشن، سرتور سر مز کول د ثواب دپاره نه کوي، ځکه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانې ته نږدې د ټول امت په پټ سر مز کولو را روان. دا خو زما په یاد کې چې زما عمر 15 کاله دی، اوس لږ وخت شوی چې دا شروع شوي، دا مخکې. آیا کوم الک، کوم نوجوان، کوم زلمی چې په بربند سر باندې مز کوي دی د عاجزۍ دپاره کوي؟ دا فیشنیبل مز دی، فیشن په مز کې. دا غیارو طریقه په بازار کې هم نه پرېږدم، په کور کې هم نه پرېږدم، او په مارکیټ کې هم نه پرېږدم، معاملات هم د هغې په طرز باندې. اوس په جماعت کې هم نه پرېږدم. موبایل دی دا د هغه طرف نه راغلی دی. موبایل ستا د ضرورت لپاره ساده موبایل کافي و، بیا دې ته څه ضرورت و چې کمرې والا موبایل، بیا پکې نټ آن، بیا جماعت ته چې راځې نو هغه بندیم نه، ځکه چې دا مز کې هم د شیطان او د اغیارو برخه وګرځي. نو قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي خذوا زینتکم عند کل مسجد،
हर नमाज के वक्त जीनत ले लो, लिबास पहनो। د मुस په وخت کې زینت واخلئ. زینت نه مراد لباس دی، هغه لباس چې په هغې کې سړی کې سړیتوب وي او په ښځه کې ښځوالی وي، هغه پکې درنه ښکاري، سړی پکې دروند ښکاري. که د زنانه په سر باندې داسې لوپټه وه چې د هغې ویښته په هغې کې ښکارېدل لکه د غلبیل په شان، او دا مسکی نو موزې حرام دی نه کېږي په دې حالت. ځکه دا د هغې دپاره زینت نه دی. د ښځې ښځوالی د هغې درونوالی هغه په غټ ډک څادر کې دی چې د هغې ویښته پکې نه ښکاري. یا به د هغې پنسې اوچتې پنډۍ، نیمه پنډۍ به ترې وایي، دا حرام دي. ځکه چې د زنانه ګیټۍ پورې دا ټول ستر دی، پرده ده، قدم کې شک کوي بعضې افراد. دغسې سړی ولاړ دی بربند سر په شټ کې، په پتلون کې. دا لباس د عاجزي او خشوع نه، دا فیشن دی، دا د اغیارو نه راغلی. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې ړومبی ظاهري خشوع عاجزي به لاړ شي، دا خو ټول د عاجزۍ د سنتو خلاف. رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت د مز چې کومه طریقه د هغې خلاف ده. دا الله رسول فرمایي صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. بہرحال عرض میں دا کولو چې حضرت انس رضی اللہ عنہ او فرمایل چې هغه مز اوس نه دی. نو مدینه منورې خلکو ته تپوس وکړو چې هغې دپاره خو ته جاړې، زمونږ څه حال دی؟ وی تاسو کې هم صفونه مو برابر دي، نور خو ظاهري آداب شته مدینه منوره کې، مسجد نبوي کې، خو په خشوع کې په عاجزۍ کې ستاسو هم فرق راغلی. دا حضرت انس صاحب وایي چې هغه ړومبۍ صدۍ هجري پوره کېږي، دغه وخت کې وفات کېږي. ړومبی شی چې هغه په مز کې وځي د مسلمان د مز نه، هغه به خشوع وي. او بیا آخري شی چې دا ځان سره وباسي هغه به ایمان وي. مسند احمد ابن حنبل کے میں یہ حدیث مبارک کا تو بھری مسجد میں لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، لیکن مسجد سے نکلتے وقت اس میں ایک بھی مسلمان نہیں ہوگا. اب منافق ذکر شدہ اخبار معاملات دا اللہ جل جلالہ بارک خبری، دا پیغمبر بارک خبری، دا مز بارک خبری، دا سود حرمت بان نکیر، دا رشوت بارک خبری، دا معاملات تھی دے بدا سی خبری کئی. او چې کله یو سړی د حرام د حرمت اعتقاد نه لري، د حرام نه ګڼي حرام، د هغې ته حلال وای، د مسلمان نه پاتې کېږي. دا صرف د وینا خبر نه وي چې سړی به د سر د پاسه تېرېږي چې دا خو یو سړی لګیا دی. نه، حرام حرمت قطعي سره ثابت حرام د حرمت اعتقاد نه لرل چې دا حرام نه دي، دا سړی مسلمان نه پاتې کېږي. کہ یو سڑے ہوئی سود حرام نہ دے، نہ مسلمان ہرگز نہ پاتی کی. وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے سود کو حلال کیا ہے، اللہ نے بے کو تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. خدای پاک اعلان کیجئے اللہ سود حرام کڑے دے وہی نہ حلال لے، وہی حرام کڑے دے وہی حلال لے. دا مسلمان څنګه شو؟ او د سود د حرمت اعتقاد ساتل چې حرام دی خو کول یې دا فسق ته ګناه ده، لویه ګناه. بهرحال عرض مې دا کولو چې موږ زما عزتمنو په مسلمانانو کې ړومبی شی دا موږ دی، د ایمان نښه موږ دی، د اسلام نښه موږ دی، د مسلمانانو د اجتماعیت نښه موږ دی. د موږ نه علاوه چې څومره عبادات دي، زکات دی، زکات خو سړی فقیر او مسکین ته ورکوي او پټ هم ورکولی شي، څوک ته خبر نشي زکات یې ورکړی، او کال کې یو ځل ورکولی کېږي. روزانه زکات د یو مسلمان د ایمان او د هغه د مسلمانۍ نښه نه ګرځي، ځکه چې هغه روزانه نه ورکوي. روژه ده، په کال کې یو میاشت روژه د رمضان، د رمضان په میاشت کې پته لګېږي. بل روژه هم داسې شی دی چې یو سړی که په پټه د چا نه پټ پناه خوراک څښاک وکړي نو څوک یې نه ویني. او
حج دی. حج په عمر کې یو کس هغه په خال خال چې ته په زرو کسانو کې په یو باندې فرض شي چې د هغه طاقت د تلو وي. مونځ داسې شی دی چې دا نه صرف علامه ده بلکې دا خول دی خلکو ته چې زه جومات ته رالم مونځ ته. د ټولو وړو جماعتونو نه جامع مسجد غټ جماعت کې مسلمانان راغونډ شي، دا د هغې دین اسلام اظهار دی. دا معاشره چې دلته کې څومره رونه پاتې کېږي دا ټول مسلمانان دي. دلیل یې دا دی چې دی لاړل د جمعې په وخت کې جماعت ته مست، مازدیګر په وخت کې مازدیګر مسترالل، د ماښام په وخت کې د ماښام مسترال، ماسخوتن سحر په جماعت کې حاضري، په جماعت کې حاضري. او چونکې دا نښه ده او علامه ده، د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زړه مې غواړي چې کوم خلک په کور کې مونځ کوي، هغه وخت کې چا په کور کې مونځ نه کولو، هغه چې چا کولو نو هغه کافرو منافقینو، ایمان به ظاهرولو، پټ دننه به کافرو، د اسلام او د پیغمبر اسلام به سخت دشمنانو. نو چې چا به تپوس کوي ما کور کې کړی دی، کور کې به مونځ کولو. منافق هغه وایي هغه ته چې هغه پټ وي، خلکو ته نه ښکارېږي، ځکه چې هغه د دین اسلام په اوامرو باندې عمل کوي، د منهیاتو نه ځان بچ کوي ښکارا، لیکن د ده په زړه کې کفر وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو موقع فرمایل زما زړه غواړي چې کوم خلک په کور کې مونځ کوي او جماعت ته نه راځي جمع سره، زړه مې غواړي چې د هغوی کورونو ته مې اورونه ورته کې ځان سره مې هلکان غونډ کړي، لرګي مې پرې راړی او د هغوی کور کې مې اور واچوه، سره د مال حال مې ورته ټول کور وسوځول او دی چې پکې دی دی مې وسوځولې. د الله رسول دومره د الله جل شانه د یو حکم بارکه د مصف بارکه دومره سخت د غصې او د قهر اظهار کړي، هغه رحمت للعالمین. نو زما عزتمند عرض مې دا کولو چې موز دا ډیر زیات اهم دی. موز یو حدیث مبارک کې راځي چې چا اذان واورېدو او دی د اذان جواب نه ورکوي، جواب په دوه قسمه دی. یو جواب دا دی چې مؤذن وایي الله اکبر الله اکبر، نو تم وایه الله اکبر الله اکبر. چې مؤذن وایي اشهد ان لا اله الا الله، نو تم وایه اشهد ان لا اله الا الله. هغه وایي اشهد ان محمد رسول الله، تم وایه. دغسې ټول اذان ختم که. البته یو روایت کې د حضرت معاویه رضی الله عنه نه دا دی چې حی علتین په وخت کې حوقله وایه، حی علی الصلاة حی علی الفلاح، چې وایي ته لا حول ولا قوة الا بالله وایه. که څوک د مؤذن په شان وایي نو هم ټیک ده، او که څوک لا حول ولا قوة الا بالله وایي نو هم ټیک ده. د سحر په اذان کې الصلاة خیر من النوم چې څنګه مؤذن وایي داسې وایه. او بهرحال دا جواب قولی دی، دا جواب سنت دی، مستحب دی، په دې کې اجر دی. کله چې اذان کېږي نو دنیايي خبرې بندول پکار دي. د اذان په وخت کې د دنیا خبرې کول دا ټیک نه ده، بیا شور شاغره ټیک نه ده، سخته بې ادبي ده. بلکې بعضې حضرات علماو لیکلي دي چې دې ټایم کې د ایمان هم خطر ده، ځکه چې هلته د الله نوم اخیستی کېږي، دلته د خطر. دویم به جواب ورکې، مؤذن چې لګیا نو ته به چپ یې، چې هغه چپ شي نو ته بیا د هغې جواب ورکې. او دویم جواب د اذان هغه دا دی چې کله مؤذن اذان وشي نو ته فوراً د هغه وخت نه د حی علی الصلاة سره مونځ په تکل روان شي، د ځای نه پاسې، که د دکان کې، که مارکیټ کې، که کور کې، که بچو سره، هر ځای کې چې پاس هلته روان شي. دغه اجابت په تا باندې واجب شو. که چېرې د مونځ درېدو پورې ته څه وخت هم لاړې نو دغه ذمهداري ستا د سر نه کوزه شوه. ګنې تا نه د دې تاخیر په باره کې هم چې دا تا ناوخته ولې وکړو دې باره کې تپوس کېږي. یو حدیث مبارک کې راځي، بخاري شریف کې حدیث دی چې د چا نه د مازدیګر مونځ لاړو لکه چې د هغه اهل و عیال ټول تباه شو. مازدیګر مونځ چې ترې لاړو هغه ترې نه فوت شو، دی په کار کې مشغول و، هغې سره فوت. او یو حدیث مبارک کې راځي چې دا ما چې کوم مخکې بیانول چې چا سراسر ظلم دی، نفاق دی،
کفر دی. 3 ټکي رسول الله صلی الله علیه وسلم استعمال کړي. سراسر ظلم دی، نفاق دی، کفر دی. یعنی دا سړی ظالم دی، منافق دی، کافر دی چې څوک اذان ووري او د اذان اورېدو سره جماعت ته نه ځي. دا الله رسول فرمایي. نو بهر حال د موز جواب دا ورکول دا واجب دی. دغه وخت کې جماعت ته راتلل پکار دی. امام احمد ابن حنبل رحمه الله فرمایي چې حدیث کې راځي چې چا عمدن قصدن مسپری خو نو دی کافر دی. نو هغه د حدیث ظاهر ته کتلی دی، هغه وایي چې کوم سړی یو مسپټول ژوند کې قصدن پریدي دی کافر شي. د فوراً تجدید د ایمانو کې امام احمد ابن حنبل رحمه الله فرمایي د تجدید د ایمانو کې فوراً د کافر شوی دی. که چېرې د داسې ونه کړل د دنیا نه د کفر سره لاړ، ایمان ځان سره یې ونړو. امام شافعي رحمه الله او امام مالک رحمه الله څلور امامانو کې دا 2 امامان فرمایي چې دا سړی واجب القتل دی. امام احمد صاحب وایي چې کافر شو، او چې کافر شو نو مرتد شو، مخکې مسلمانو، او د مرتد سزا فوراً وجلی، سر ته پرې کوه. نو سر ته پرې کړی شو د کفر په حالت کې موقم وته ورکو. او امام شافعي او امام مالک رحمه الله 2 امامان فرمایي چې دا سړی واجب القتل دی، قتلول پکار دی فوراً، لیکن کافر نه دی. قتل د حد مقرر کړی دی. زمونږ امام اعظم صاحب امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې کوم سړی یو مسقصدن عمدن پریدي، هوش او حواس په خپل ځای دي، لیونی نه دی، معتوه نه دی، بېهوش نه دی، مازغی کار کوي او موزي قصدن عمدن پریخو، نو امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې حکومت دی اونیسی وحی دی، ډبی دی وحی دی. دومره دی ووایي چې زیات دی ووایي تعزیرن. بیا د هغې نه پس دا سړی جیل ته کی او حبس دوام کې دی واچي، عمر قید. زمونږ په دې ملک خو عمر قید جدا اصطلاح دی، یو څو کاله دي چې هغه تیر کړي بیا راخلاص کړي. عمر قید نه مراد شرعاً دا دی چې دی به همیشه یي. حد یې څه دی؟ تر څو چې د توبه نه ایستي او موزې پابندۍ سره په هغه جیل کې شروع کړي، چې بیا دی وایي زما توبه ده، بس موز مې شروع کو بیا راوباسه. او که چېرې دی نه کوي نو په هغه جیل کې وي هم تر دې چې مړ شي. کتاب میں کتو حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبرو یو زنانه و سخرال. دا موس صرف دی امت تبار نه دی، په تېرو امتونو کې هم ټولو پیغمبرانو په زمانه کې موس د بندګۍ نښه د عظیم. البته تعداد کې فرق، چرته زیات چرته کم. نو حضرت موسیٰ علیہ السلام دا الله پیغمبر دی، یو ځل یو زنانه و سخراله. هغه زنانه و د خپل مشکل بیانول. موسی علیہ السلام ته وایي چې صاحب ما یو ډېره لویه ګناه کړې ده، د توبه وباسم، ما ته د الله نه معافي وغواړه. موسی علیہ السلام ورته فرمایي چې څه ګناه دي کړې؟ وایي چې ما نه زنا شوې ده. بیا د هغې بد فعلۍ په وجه باندې زما په خېټه ماشوم شو، بیا هغه ماشوم پیدا شو، هغه ماشوم بیا ما مړ کو، قتل مې کو. زه اوس توبه وباسم، ما دپاره دعا وغواړه چې الله زما توبه قبوله کړي. موسی علیه السلام جلالی پیغمبر و، هغه ورته وایي چې زه پس د اسمان نه چې ته الله جل شانه کاڼي رانوروي او ستا سره زه په دې عذاب کې چې ته لاړ نه شم یا اور را نه شي، هغه مونږ ونسوځئ. دا دومره عظیمه ګناه. هغه ښځه روانه شوه زنانه، موسی علیه السلام باندې وحی راله، جبریل علیه السلام رالو. جبریل علیه السلام ورته وایي چې الله جل جلاله فرمایي چې یو ګناه داسې ده چې هغه د دې زنانه چې کومه ګناه کړې ده د هغې نه سوا نحوست دی راغلی. موسی علیه السلام ورته وایي چې د دې نه به غټه ګناه بله سي چې دا مخیم تور کو خپل او بیا ماشوم هم قتل کو، نو څو ګناه یې وکړي، د دې نه به غټه ګناه سي.
الله جل شانه فرمایي چې د دې د غټه ګناه شته. بیا هغه څه ده چې کوم یو سړی قصدن موس پرېږدي، سوچ کول پکار دی. مونږ په خندا کې مازدیګر موس پرېږدو، د ماښام پرېږدو، د ماسخوتن پرېږدو، پروا مني. څوک په پټي کې لګیا دی، څوک په دکان کې لګیا دی، څوک په کاروبار کې لګیا دی. زمونږ د ملک حکمرانان داسې حکمرانان راشي چې هغه موس کول خلاصه کوي چې بعضې د موس په طریقه نه پوهېږي. بیا مونږ هر یو سړی دی په خپل ګریوان کې وګوري چې زه کله نه بالغ شویم، په ما باندې پاتې موزونه خو نشته. سړی دې ته نه وایي چې د هغه په ګیره کې سپین ولګي، سړی دې ته وایي چې هغه بالغ شي. بس چې څنګه یو پوخ عمر سړی د 40 کالو په عمر کې د الله د حکم مکلف وي، په ده باندې د خدای حکم راځي، دغسې هغه هلک چې هغه د 15 د 14 کالو په عمر کې بالغ شو، بس د باندې د الله حکم ځان ته رالو جدا. د دنه دا حکم د خدای سپکولی نشي، نه پلار او نه مور. لا تزرو وازرة وزر اخرى، کوئی ایک بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کی بوجھ نہیں اٹھائے گی قیامت کے دن. یو کس به د بل پیټه نه پورته کوي، بس هر څوک به خپل خپل پیټه پورته کوي. دلته کې مور په لور باندې ترسو کی بچې لا وړې روزي منیسه چې تکړه شي بیا منیسي، اوس لا منیسه او تا باندې د سکول کار دی. دلته تپوسونه شي پر شي د سکول داسې ګڼلې دی چې د الله جل شانه د حکم نه په هر څه وړاندې کړي. سکول ته ماشوم ځي نو کاغذ دی د پاره روزه پریدي نو خیر دی، دا تپوس کی د مفتی نه، مدرسه کې، دارالافتا کې، د عالم نه، دا تپوس دی. او بیا په زور وته دا او داسې پرچۍ راغلی دي ما ته راغلی چې زه بالغ وم، زما مور او پلار به زه روژې ته نه نیوم، ما ته به چې روژه په زور به را باندې ما ته پته وه چې په ما باندې روژې فرض دي. حالانکه بخاری شریف کې حدیث دی او د حضرت عمر رضی الله عنه قول ذکر کړی دی، روایت کړی دی امام بخاری سے. حضرت عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې یو کس نشه کړی و، په رمضان کې نشه کې اونې وې شو په نشه باندې، هغه اعتراف هم وکړو، اقرار یې وکړو چې او کړی مې. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خلیفه حد په جاری کولو ته چې بدبخته زمون خود ماشومان هم روجی دي او ته د رمضان په مبارکه میاشت کې بیا روجه خوري او بیا داسې خوري چې پکې دې نشه کړي، د ماشومان هم روجی دي. لاندې وسره بل قول ذکر کړی دی چې زمون ماشومانو به روجی نیولې، مونږ به ورته ترغیب ورکولو چې نیسئ چې روجې به ونیوې او بیا به چا اوبه غوستې چې روژه به یې ماتوله، نو بیا به مونږ ورته د لوبو څیزونه ورکړل چې هغې سره مشغول شي چې دا د هغه یې هیر شي، خوراک څښاک هیر شي. د صحابو دا معمول چې ته به خپل بچی په موز باندې راړې او دس به ورته ښې، موز به ورته ښې، روژه باندې به یې ګیره کې، اله چې هغه بلوغ ته وردن نشي نو بیا به هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مرو صبیانکم بالصلاة اذا كانوا ابناء 7 واضربوهم عليها اذا كانوا ابناء 10. خپلو بچو ته د مز حکم کوي چې کله د 9 کالو شي، دا ترغیب دی، حکم دی، مستلر شه بچه او 10 کا مزو کا 9 کالو. واضربوهم عليها اذا كانوا ابناء 10 او وهي چې کله هغه د 10 کالو شي، چې د 10 کالو شي بیا نه کوي نو بیا په مز باندې وها تا مز ولې نه کړي، مز باندې وها ځکه چې د 12 کالو په عمر کې د 11 کالو په عمر کې کله کله الک بالغ شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی حضرت عمرو ابن عاص رضی الله عنه، هغه چې د 12 کالو شنو زوی شو عبد الله ابن عمر، نو د 12 کالو د سړي چې زوی کېږي هغه پلار جوړې دی شي نو هغه بالغ کېږي 11 داسې کله کله کېږي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د 10 کالو په عمر کې هغه وها په مز باندې چې مز نه کوي. دا ترغیب به ته ورکې
دغه بچه چې کله د دین امور اسلامی آداب هغه زده کوي نو دا به د کور نه زده کوي، زوی به د پلار نه زده کوي، لور به د مور نه زده کوي، نو هله به دی په اسلام باندې ځي. که چېرې دا شی دا په خپله نه راځي، دا دین دغسې رسي. بهرحال ما عرض کولو چې د مونځ د پرېښود څومره سخت حکم دی. یو کتاب د ملا علی قاری رحمه الله لیکلی دی، مرقات د مشکات، شرح د مشکات د احادیثو کتاب دی. مونږ دا واقع د استادانو نه مخکې اورېدلي او بیا په هغې کتاب کې مې وکته چې مونځ نه کول خو یې لاسه کې د مونځ د یو ادب خیال نه ساتل، د هغې څومره سخت حکم دی. لیکن دا مونږ ډېر زیات معمولي ګڼلي. یو طالب علم هغه وایي چې زه شام ته لاړم، دمشق ته، هلته مې اورېدلي یو مشهور محدث دی، هغه نه مې سبق وی د احادیثو دپاره لاړم. چې کله هلته لاړم نو ما اورېدلي و چې دا محدث سبق ښیي، خو دی په پرده کې سبق ښیي، دی چاته خپل ځان نه ښیي، مخ نه ښیي. د تې نه سبق وی، ډېره موده یې هلته تېره کړه او د هغه درس ډېر مشهور و. بیا چې کله واپس راتلو سبق یې هغه نه ووی، نو یو ځل په مجلس کې یوازې په یوازې دی هغه استاذ ته وایي چې استاذ ما ته ځان وښیه. دومره موده مې تا سره تېره کړه، تر اوسه پورې مې تلي ده نه چې ستا زیارت و. استادانو چې موږ ته دا واقع بیانول نو هغوی وایي چې استاد ورته وایي چې دا پرېږده، سبق ته راغلی وی، سبق ته یې ووایي اوس ځه. وایي چې نه تر هغې پورې زه نه پاسم دی ځای نه چې څو پورې ما ته ځان نیخ. کومه پرده چې د استاد او د ده په منځ کې را ځوړنده وه، نو استاد هغه پرده پورته کړه، نو چې دې طالب وکتل نو د استاد سر یې د خر د سر په شان، د خر د سر په شان. دی حیران شو، عجیبه دومره لوی محدث د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث درس داسې چل. استاد نه تپوس وکړو چې داسې دي. هغه ورته وایي چې بچې زما مخې ته یو ځل دا حدیث رالو، بخاري شریف کې حدیث دی او دا حدیث په نورو کتابونو کې هم دی. د هغې معنی دا ده چې کوم سړی د امام نه په مونځ کې مخکې ځي، سر مخکې اوچتوي. کوم سړی چې د جمع په مونځ کې د امام نه مخکې ځي، سر مخکې اوچتوي، دی ویریږي چې د سر د خر د سر په شان نشي. د یریږي نه، بعضې کې استفهام دی انکاری، د یریږي نه کوم کس چې د امام نه مخکې ځي چې د سر د خر د سر په شان شي. یو روایت کې دی چې د صورت او شکل د خر د شکل په شان شي. دا حدیث زما مخې ته رالو، نو زه یو ځل جمع کې امام پسې ولاړم، نو قصدن عمدن د امام نه مخکې لاړم، امام نه مې مخکې سر پروت. په دې خیال باندې چې د حدیث کې چې دي دا رښتیا دي، چې موږ څنګه ما سر پورته کړو نو هغه وخت زما دا حولیه داسې شوي، اوس د چا مخې ته نشم راتلی، اګر چې شرمېږم پرې باندې. یو خو مې دا مطلب و چې د مونځ د آداب هم خیال ساتل پکار دي. امام نه چې ته مخکې لاړې او بیا امام هغه رکن کې تا سره شریک شو نو مونځ دې وشو، لیکن دا کار دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیثو خلاف دی، فرض ادا شو سره د هغې، دا دومره وعید دی سخت. بل دا ده چې ما سحرو بیګام دا خبره ملګرو ته کوله چې د دین احکام هغې باندې تجربې کول نه دي پکار. بعضې خلک تجربې شروع کړي، تجربې او دا ګورو چې دا څنګه دي. نه، دا ایمان نه دی. ایمان دی ته وایي چې الله جل جلاله څه فرمایلي دا منم همدغسې ده، پس د دې نه چې زه ووینم بیا به ایمان په باندې راوړم، دا ایمان نه دی. دا حواس منل دي، د سترګو منل دي، د غوږونو منل دي،
د ژبې منلی، د عقل منلی، د مزغو د سوچ منلی، د الله منلو ته ایمان وی، او د عقل منلو ته او د حواسو منلو ته ایمان نه وی. دا مشاهده او تجربه ده. زه ووینم چې په سود کې نقصان څه دی، نو زه به اله منم چې دا حرام دی، دې کې څه ضرر دی. دا ایمان په الله نه دی، دا ایمان په خپل عقل په تجربه او مشاهده باندې دی. الله جل شانه تعالی هغه ایمان غواړي چې ته د الله او د الله رسول په وینا باندې ایمان راړي. بعض خلق بدا اعتراضم کوي، ہم نے پوری دنیا کو دیکھا، لوگ کہاں سے کہاں چلے گئے، یہ جنت کہاں ہے اور جہنم کہاں ہے، الیاذ باللہ. دی به وی چې ما ټوله دنیا وکتا، جنت کوم ځای کې دی، دا دوزخ کوم ځای کې دی. مونږ وایو جنت شته، او د اهل سنت والجماعت عقیده زمونږ دا چې جنت جوړ دی، شته دی مو جوړم دی. یو فرقه گمراه تېره شوي د معتزله، هغه به وی چې جنت به وي خو لا جوړ نه دی، کله به جوړیږي. او اهل سنت والجماعت وی صحابه د وخت نه دا عقیده زمونږ را روانه ده چې جنت الله جوړ کړی دی، جنت شته، دوزخ شته، دا هر څه جوړ دي. ستا نه لیدل، تا ته دا سند او سرټیفیکیټ چا درکړی دی چې ستا رسایي، ستا پونچ، ستا مازغه، ستا آلات دومره دي چې دا هر څه معلومولی شي؟ نه. بهرحال عرض مې دا کول زما عزتمندو شي د موز ډیر زیات اهتمام پکار دی. په اسلامی معاشره کې زمونږ د موز باره کې ګوټواله، د حکومتونو نن سبا د حکمرانانو د خپل ځان د خپل خېټې غم دی، د دین د مذهب غم نشته. د عوامو هغه خو د خپل خېټې غم دی، عوام ته نه د خپل خېټې او د خپل ضرورت او حاجات غواړي، هغه حکومتونه نه ورکوي. د دین د مذهب غم نه دلته شته، نه دلته شته، الا ماشاءالله داسې افراد شته الحمدلله چې د هغې په وجه باندې دا دنیا آباد، د هغې سره د خپل دین فکر دی. لیکن حالات ډیر زیات نازک موړ سره تیری. په سلو کسانو کې په معاشره کې څومره کسان دي چې هغې په پابندۍ سره مسکي، او د الله جل شانه مدد اله راځي چې د الله بندګي وي. بیا د اسلام نښه جوماتونو ډکواله دی چې موږ نه جوماتونه ډک وي، دغه علامه په دې کې کمزورتیا راځي. دویم دا چې په موږ کې خشوع پکار د عاجزي. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي یو څو صفات د مؤمنانو الله جل شانو ذکر کړي چې مؤمن په دې صفاتو پیژندي شي، چې هغه کې دا صفات د مؤمن تعلق د رنگ سره نه دی، چې به ښایسته سپین وي، تور بني، د هغه به سترګې ښکلې وي، نه، که هغه هر رنګ چې وي، که هغه د هغه شکل تور وي، که سپین وي، که بدرنګ وي، که خوش رنګ وي، هغه سره تعلق نشته. د هغه تعلق د صفاتو سره دی، د کردار سره دی، د اعمالو سره دی مؤمن. نو قرآن کریم کې الله جل شانو د 13 سپارې په ابتدا کې د مؤمنانو صفات ذکر کړي دي. په هغې کې ډومبنې صفت چې الله جل جلاله ذکر کړی دی هغه دا دی قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مومن کامیاب ہے، مومن دا د الله جل شانو د طرف نه دعوه د اعلان دی. بس یعنی څومره قومونه چې په دې دنیا کې خلک ژوند تیروي هغه ټول ناکام دي، سوا د هغه شان چې د هغې په الله، د الله په پیغمبرانو، په قیامت باندې ایمان دی. قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہیں، فلاح پا گئے ہیں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز میں عاجزی کرنے والے، دا هغه کسان دي چې په موږ کې عاجزي کوي. عاجزي موږ کوي، فرایض سره کوي، واجبات سره کوي، آداب سره کوي، او په هغې کې عاجزي وي. عاجزي په موږ کې عاجزي په دوه قسمه ده، یو د زړه عاجزي ده او یو د ظاهري اعضاو عاجزي ده. د زړه عاجزي دا ده چې ستا روح په موږ کې الله جل جلاله طرف ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جبریل تپوسو کو، حدیث جبریل کی مل احسان، احسان څه شی دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وتو فرمایل الاحسان ان تعبد ربك كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. احسان دا دی چې ته د خپل رب عبادت داسې کې لکه چې تی وینې. فإن لم تكن تراه،
که چرې ته په دنیا کې خدای نه وینې لیکن هغه خو تا ویني، دا سوچ وکړه چې الله جل شانه ما ویني. دا احساني کیفیت دی. الله ما ویني، زه الله وینم. مسک براه راست ستا تعلق د الله جل شانه سره داسي چې زه الله جل جلاله وینم، ما الله ویني. ستا او داغه په منځ کې بل هیڅ کوم حائل نی. دغه وجه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک مروی دی، هغه کې فرمایي چې د چا مخې ته کوم سړی د مسکون کې مخې ته تیریږي نو که چېرې ده ته د خپل وعید او د سزا پته ولګي نو دی به تر 40 پورې ولاړي. امام طحاوی رحم الله شرح الاثار کې د حدیث ذکر کړی دی، نو په هغې کې د 40 تمیز هم راوړی دی. 40 کاله به دی ولاړي، خدای به د هغه مخې ته نه تیریږي چې بل لار نه مومي. د هغې وجه څه ده؟ ځکه چې دغه وخت کې د مسکون کې د الله جل شانه سره په خبرو اترو کې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم د الله تعریف کوي. ایاک نعبد و ایاک نستعین د الله سره تکلم کوي، خطاب کوي. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم د الله نه دعا غواړي، د الله سره خبرې دي ټول مسکی، تسبیحات، تشهد وغیرہ وغیرہ. بعض حضرات اکابر زمونږ وایي چې که یو سړی دا غواړي چې زه د الله سره خبرې وکم نو دی په موږ ودرېږي، او که دا غواړي چې الله جل جلاله دې ما سره خبرې وکړي نو دی قرآن پاک راوالي، صحیح تلفظ سره، تجوید سره، صفات سره، صفاح کله قرآن وایي په خون خون باندې دا د الله خبرې دی بنده سره، ځکه چې دا قرآن پاک د الله کلام دی. بهرحال چې کله اوس مسکون کې په موز ولاړ دی د الله سره خبرې کوي او دا سړی د په مخ کې تیریږي نو داسې ده لکه د دواړو خبرې یو بل سره کټ کوي. تاسو به لیدلي وي چې کله تاسو 2 کسان ولاړی خبرې کوئ نو درېمګړی ستاسو په منځ کې نه تیریږي، ستا شاته تیر شي یا د هغه شاته تیر شي. هغه ته پته ده چې دی په خپله کې محو گفتگو دي، دی خبرې کوي، خبرې اترې کوي، لګیا دي، یو بل ته ګوري. دا د ادب خلاف ده. بیا چې کله سړی په موس کې ولاړ نو د مخ کې سړی څنګه تیری. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لو یعلم المار، کچره دی تیریدونکي ته دا پته وی چې څومره سخته سزا ده نو لوقف 40، دی به تر 40 پورې ولاړو خو تیریدو به نه د موز مخ کې. یو حدیث مبارک کې راځي چې ښځه او خره او سپی د موز کوونکي مخې ته تیر شي نو موز ماتېږي. نو حضرات اهل علم وایي چې دی نه مراد د موز هغه ماتېدل نه دي چې ته به موز دلته پرېږدې بیا به یې د سره شروع کې چې فساد ورته ویلی کېږي، بل دی دلته کې خشوع ماته شو. ځکه چې خرم یو شیطاني شی دی او سپیم چې کوم دی نو دا یو حدیث مبارک کې راځي چې الکلب الاسود شیطان، تور سپی، بعضې کې د تور سپي تذکره راځي. او زنانه چې ستا مخې ته تېره شوه نو د هغې وړاندې وروسته چې کوم دی نو شیاطین یې سړي ته په ناشنا انداز کې ښیي نو ټوله توجه هغې طرف ته شي، نو موس کې هغه خشوع ټوله لاړه ځای شو. ځکه اول شی چې په موس کې کول پکار دی هغه خشوع، او خشوع یو د زړه ده، په زړه سره دا خیال کول، تصور کول چې زه الله ته ولاړ یم او الله جل جلاله زما ثنا، الحمد، صورت، تسبیحات، رکوع، سجده دا ویني او ګوري هم، او د چې د الله جل جلاله کوم تسبیح او ثنا بیانوم نو الله جل شانه دا اوري هم، او الله پاک ما ته متوجه دی. هغه داسې ذات دی چې هغه په یو وخت کې ټولو کائناتو کې چې څومره مخلوق دی ټولو ته متوجه کېږي، یو ته خطا کېږي. هغه د انسانانو په شان نه دی. دویمه خشوع او عاجزي دا ده چې د سړي اعضا ظاهري په موس کې په خپل خپل ځای باندې وي، اعضا په خپل باغی کې عاجزي وي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چې احادیثو کې کومې طریقې راغلي عاجزي باغی کې خپل طرف نه عاجزي نه. مثلا کې یو سړی داسې عاجزي اختیاري چې سره دومره ټیټ کو چې سره جوړن شو نو دا د سنتو خلاف ده. البته دا عاجزي نه ده چې سینې داسې رئیستی او سری اوچت وي، دا د عاجزۍ خلاف ده. او هغه ډیر ټیټول دا عاجزي د سنتو خلاف ده. دومره پکار ده چې سړی د سر معمولی خمدار وي
او دی ګوري د قیام په حالت کې سجدې ته. دا عجیب د سترګو نظر په سجده باندې دی. که سترګو نظر اخوا دی خوا وي دا د خشوع خلاف ده. او چې کله ورسره سر وګرځي نو دا مکروه شوه. او چې کله پورته چته وکتل په موس کې مخامخ په ځای باندې پورته وکتل نو دا مکروه تحریمي دی، یعنی حرامو ته نږدې دی په موس کې کتل. دا د هغې خشوع خلاف ته ظاهر. لاس به د کوم ځای کې تکبیر تحریمه کې چې لاس وړې نو لاس دا لاندني د تلو دا ایسې دا به د اوږې ته مخامخ وي، د کټې ګوتې به د غوږونو د نرمو ته مخامخ وي، د ګوتو سوک به د غوږونو نه پورته سر ته مخامخ وي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صحابو چې کومه طریقه بیان کړې ده د هغې تعبیر جدا جدا دی، نو هغه ټولې طریقې په دې یو طریقه کې راځي. نو دا عاجزي ده د لاس. بیا لاسونه به کوم ځای کې کېدې د نوم سره ښکته لاس کېده او د دې یو ښي لاس د دې دوو ګوتو نه کړه جوړه که دا موټۍ پې باندې ونیسه د درې ګوتې په لاس د پاسه کېده. دا عاجزي ده. به هر حال اعضا ستا په خپل ځای باندې چې څنګه مسنون طریقه ده په هغې کې وي. نو زما عزتمندو د مز اهتمام ډېر ضروري دی. په کار دا ده چې موږ نه کوم مزونه په ژوند کې قضا شوي دي چې د هغې مونږ قضا شروع کړو او هغه ادا کوو. که هېڅ نی ډېر نی نو کم از کم چې په ورځ کې سړی 5 مزونه کوي. او طریقه دا ده چې کوم یو مز کوي نو نیت دا تړه چې ما نه اولنی د سحر مز قضا شوی دی زه هغه کوم. فرض کوه سنت قضا نشته. ما نه چې وړومبی کوم د ماسپښین مز قضا شوی هغه ادا کوم خالص د الله لپاره. د مازدیګر د ماښام ماسخوتن دغسې کو. فرض کوه ماسخوتن سره وتر هم کو ځکه چې وتر واجب دي. دغسې په سبا بیا هم دغسې نیت کوه تر هغې پورې کو تر څو پورې ستا زړه مطمئن شي چې بس ته ما نه څومره مزونه قضا شوي هغه به اوس ما راوړي. ځکه که یو سړی په زرګونو رکعتونه نفل وکړي لیکن ده ته 2 رکعته فرض مز د سحر پاتې د هغې تلافي په دې نفلو سره نه کېږي. لکه یو سړی دی هغه صدقه ورکوي خو د چا ورپورې 1 لاک روپۍ قرض دی نو د 10 لک روپۍ صدقه کې ورکړي خو هغه قرض 1 لاک نه ادا کېږي چې تر څو پورې هغه مالک ته نه ورکړي هغه قرض. د مز اهتمام پکار دی. جمع سره مز کول پکار دی. کاروبار اخوا دی خوا کول پکار دی. تاسو وګورئ چې کله ته د الله لپاره مز کې او ستا په مز کې عاجزي وي خشوع وي اهتمام سره کې همیشه کې ستا په زړه کې به یو سکون راشي. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب. اوس خو ټولو خلقم دا ومنله چې اسباب وسایل مال کاروبار په دې کې سکون نشته. بېچیني رسترز د خلقو سیوا کوي. چین او سکون نشته دی. الله جل شانه فرمایي الا غور سے سنو، یعنی ستاسو خپل تصورات چې مال سره عہدې سره بنگلې سره گاڑی سره لګولې دي چې په دې کې سکون دی دا ټول پرې کوي. هغه تنبیه دپاره دی. تنبیه ویلی کېږي یو د سړی بیدارول دې طرف ته متوجه شي. الله پاک فرمایي بذکر الله تطمئن القلوب کہ دل اللہ کے ذکر سے چین پاتے. دا مزد اللہ ذکر دے دا اللہ یاد دے. دا روجنی ول دا اللہ ذکر دے. قرآن کریم تلاوت دا اللہ ذکر دے. لا الہ الا اللہ دا اللہ ذکر دے. تسبیح تکبیر تحمید دا اللہ ذکر دے. چې څومره یوازې ته کښېنې الله جل شانه ذکر کوې دې سره به زړه مطمئن وي. الله پاک دې موږ د پخو خبرو د عمل توفیق راکړي. خطا دې راته معاف کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله.